السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د اختر ډومبه ورځ مو ډیر ډیر مبارک شه او یقینا تاسو ما پیژنې نور کله خبرونه کوم او نن د سره د خبرونو نه علاوه راغلی ما کله کله داسې د ترخو پروګرامونو هوست هم شمه کوربه هم شمه خو نن مې زړه چې تاسو سره به د ټوکو ټکارو او د اختر متعلق خبرې کومه ولی شي زمونږ ځان لم یو ورکوټې کمزورې شان زړګی شته او دغه زړګي کې بلا ډېر ارمانونه دي او بلا ډېرې خبرې وي خو موږ په خپله په دې ماحول کې داسې راګیر شوي چې سمه خبره هم کوو نو چې د خندا خبره هم کوو چاته لطیفه هم کوو نو هغه اته داسې ولګي لکه چې دا دی چېرته څه ډېره زیاته سیریس خبره کوي نو موږ ورته د خندا خبره وکړو او هغه وایي ښه نو بیا مخکې موږ سره ماتې ني نو نن چې کوم دی موږ وایي چې یاره نن ورسره یو پروګرام کوو خو په دې پروګرام کې زه یوازې نه یم تاسو به ما سره یې انشاءالله او دا پروګرام به مخکې وړو یوه ګنټه دا د ټوکو ټکارو پروګرام به کوو دا پروګرام خو تاسو ته پته ده چې ډیزاین شوی و د خاص ټایم چې کوم دی د ډاکټر اباسین صاحب دپاره خو اباسین صاحب چې کوم دی څه مصروفیاتو په بنا باندې هغه پروګرام له راونه رسېدو نو هغه موقع خدای پاک مونږ ته راکړه نو خبرې به کوو انشاءالله ګپ شپ به لګو تاسو به موږ سره خامخا ملګرتیا کوئ او وګورئ چې نیوز کاسټران کله خاندي نو څنګه خاندي ټیک ده خو زه یوازې نه ما سره محمد الله فریدی دی او نن دا مونږ ځان له خصوصا راوخته چې راشه نن مونږ خندا وه نو ډېر د خندا او ډېر مزیدار او ډېر تاویدار هلک دی نو راځئ چې هغه سره هم تاسو مخاطب کړم او ګپ شپ سره لګو محمد الله ستړی مشي ډیره مننه خوشحاله اوسې افریدو ژبه کې به خبره کوو که د یوسف زو په ژبه کې نه وسته د افریدو کې کوو زه به سره په یوسف زو کې ټیک ته نو څوک هم چې دا ټایم د مونږ غږ واوري د سنو پښتونخوا د امن غږ هغو له به د امن پرزونې ورکوو او د اختر مبارکۍ ورته ویو ځکه ورته اختر مبارکۍ ویو چې هر کله د مو ویني نو مونږ اکثر په هغه باندې کسي چې دا ټایم په تورخم باندې موجود یم او دا ټایم په فلاني ځای باندې موجود یم نن د اختر یوه ښکلې موقع ده او یقینا د صحافیانو د اختر په ورځ باندې نن هم د مو په لمانځه کې مو ریکارډینګ کړی پهله دواره چې کوم هغه کوي تکبیرونه کوي د هغې ریکارډینګ مو وکړلو یا نه بعد چې کوم دی بیا مو تکبیرونه وکړل او بیا مې هغو نه مخکې سلام وګرځولو بیا ریکارډینګ وکړلو نو دا یو ډېر یو هغه وي ځکه چې هغه وي خو برحال نن د هغه سوچونه تاسو ته مطلب دا دی چې سوچونه او فکرونه او د ګیر چاپېره ماحول داسې شي چې انسان په منځ کې مدري دا زموږ بلا ډېر خلک داسې کوي خو دا خبره به څوک کوي یا څوک به نه کوي ډېر ښکلی اختر دی ځکه ښکلی اختر به ورته مونږ ووایو چې که وکسي نو په ټولو هغه کې ښه په پوره من طریقه باندې تېر شولو په خوشحالو باندې تېر شولو او هغه مونږ اخترونه خوشحالي هم کله کله په غمونو کې وي خو شکر الحمدلله دا اختر ډېر په خوشحالۍ روان دی او ډېر په پرمن طریقو سره میلې ټیلې هم چې کوم دی شوري شولې سبویله زه خو چې اوس سره تللم په چورسده روډ باندې خلک روان وو د ماشومان وو څوک سرداریاب له تلل څوک روان مو ملکن لا څوک دیر لا څوک چاترول لا لوړل نو چکرې هم شوري دي تاسو صحافیانو څه هغه وي زه به تاسو نه دا هغه وکړم تاسو څه مونږ خو سهار مکرې وهو که نه مونږ خو چې لکه د اختر په شپه چې کور ته تلو نو چې ګورې سبا وختي ځان راورسوئ او کار درته ډېر پروت دی نو مونږ خو مقرنګ سهار راغو او نن ټول ورځ چې کوم دی خو دا مطلب دا ښه ده که نه چې لکه مونږ سره دا زمونږ مینوال چې کوم دي اورېدونکي چې کوم دي نو دوی مونږ سره په بشپړه توګه ډېره زیاته برخه اخلي او د دوی سلامونه او کلامونه او د دوی اختر مبارکیانې او میسیجونه او وټساپ یې دومره وټساپ یې دومره میسیجونه دي الحمدلله دومره مینه ده د دې اورېدونکو د طرف نه چې زه وایم چې هغې ته سړی کښېني نو تر سبا پورې نه کېږي او ما ځان ته پینډینګ ایښي دي هغې ته به بیا ځان له پټ پټ خاندو او یو کس ته به میسیج کوو ځکه چې بلا خلکو پکې بلا کمپلیمنټ هم کړي دي محمد الله جانه داسې کار دی تا څنګه خبره وکړه که نه چې لکه مطلب الحمدلله اختر ښه تېر شو خو زه مینوالو ته وایم چې ستاسو به انشاءالله ښه تېر شوی وي خو یو خبره دا ده چې تاسو په روژه باندې هم نظر تېر کړی وي
چې روژه دې ځل یو دومره زبردست روژه وه، دومره زبردست میاشت وه، خو هر کله میاشت زبردست دی. کله یو ډېر چیلنجینګ حالات کې راشي، لکه په پشکال کې به محمد الله ډېره چیلنجینګ وه که نه. خو دې ځل چې کوم یا په ژمي کې، په تېر ژمو کې مو خو د ژمي روژې هم لیدلې دي. بشکل پورې خبره به دې ویرانه بشکل کې به ما ویل چې که د چا د صبر هغه پیمانه ګوري نو د هغه مخې ته چې کوم د شربت جام دی ته لږ را دی خوا دا ځل یې خو ښه وه ژمي کې وه بلکل. ښه دې ځل به کې دا کار وکړه، دا پکې د الله پاک ډېر لوی احسان او ډېر برکت پکې دا وکړه چې خوب به هم پکې ښه مزېدار کېدو، او که چا به ویل چې یخني ده نو یخني هم کېده، او که چا به ویل چې ګرمي ده نو ګرمي هم کېده، او خوراک هم ښه کېدو، پېشمنۍ هم ښه کېدو، عبادت هم پکې ښه مزېدار شوی. ځوانان چې کوم وو هغه پکې ښه په هغه کې وو، بوډاګانو به پکې ښه پیتاوې کولو، ښه مزېدار. ما به کتل که نه ټول به ناست نو ښه روژه تېره شوه. بل به دا هم وایو چې د وفاقي حکومت خصوصي شکریا ادا کړو، ځکه چې بجلی پکې ډېره ښکلې وه. بجلی خو بلکل ښکلې وه، پوه شوې که نه، ځکه چې دا هم یوه ښه خبره ده، او د عوامو دپاره د ریاست بیا په داسې ورځو کې داسې اقدام دا هم د یوه ښه خبره ده، اپریشیټ کول پکار دي. او عوامو له په داسې هغه کې عوام به څه وکړي، هغه خو بیل ورکوي، خو زه یم چې دوام کوي د وطن دپاره، دواګانې کوي چې د وطن پرمختګ وکړي، او همدغسې چې 24 غنټې بجلي وي خوند به نه کوي، ډېر خوند به کوي. خو چې ټول په ټوله خلک بیلونه ورکوي نو ډېر خوند به نه کوي. ښه مینهوالو تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ، او داسې څه هارډ ټاک نه دی چې مثال کې طور پر څنګه چې کوم دی تاسو نور کله ما وینئ یو سکرپټډ او یو زبردست چې کوم دی زبردست خو ورته تاسو وایي، خیر خو لکه یو سکرپټډ یو څیز یي که نه چې لکه د هغې نه به خطا کېږي نه، او نیغ په نیغه به په هغه الفاظو باندې ورځي، نو څه رنګ خبرې نشته. تاسو موږ سره حصه اخیستی شئ، د ټلیفون نمبر تاسو ته یاد دی نو ټلیفون وکئ او راځي چې گپ شپ ولګو. محمد الله هم ناست دی، نو محمد الله په مختلفو علاقو کې ګرځي او د هر علاقې خصوصیات ورته یادي، او افریدی دی نو د افریدو خوراکونه ډېر مزېدار دي. خو مونږ خو دې ځل خو اظهار به یو ځل زه خو په خپله افریدی یم، خو زه د الله په فضل په داسې علاقه کې راغړ شوی یم چې پېښورو ژبه هم راځي او د مومندو ژبه هم راځي، او د مومندو مې دا ډېر خوښي چې لکه غوړی څنګه چل دی وطن ښه یاره ښه وایسته ښه غوړی بس روژه هم ښه ټیک ټاک ووتله، او بس غوړی بس اوس اختر دی ښه په سور کې بس ډېر تکړه خلک دي که نه، ډېر زبردست قسم. یو زما پکې دا ډېر دی چې زمونږ په پښتنو کې اګریکلچر زراعتو کې مومن چې کوم دی زه یې بس منم، کاروبار کې به یې منې، خو خوراک هم ډېر مزېدار دی. زموږ سره څوک دي؟ د محمد الله جان ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. لکه معذ الله جان ستړی مشي؟ بخیر زاره ته ستړی مشي؟ خوشحاله اوسې، ودان اوسې، اختر دې ډېر مبارک شه. یاره اوس په دې نه پوهېږم چې تا غلطي کړې پروګرام ده هلته په خپله راغلی نن پکې هغه نن پکې په خپله ځان کوربه کو، کوربنو کې مې حساب کو، نو بله دا چې هسې زما په زړه باندې تا یو ورځ خلکو ته ویلي و چې دا سر یې ډېر سپین دی که نه، نو زما سر سپین دی، دا دې زما ټول ګوري. ته ماله زدي جواب راکړې، نن خو مې ګیر کې په موقع باندې خلک وایي رنګ یې هاتو مې ګیر کې، نو ته نن رنګ یې هاتو ګیري چې ما ته وښیې زما ویښته سپین دي، زه خو ورکوټ هلک یم. نه اظهار بھائی بالکل ما په فیسبوک کتلی او بالکل داسې اول مې سترګې مږلي ده، بیا مې ستا تصویر ته کتلي دي. ډېره مننه مړه، بس په موږ باندې ګران شي او د اواز نه چې سړی څوک وپېژني نو تا خو موږ له هغه اظهار بھائی لکه خبره دا ده خاص خبره چې په هغه خبرنامه کې دا اوس ډېر درونی داسې بس هغې خو یو ځان له یو کیفیت یا خو موږ ټولې دنیا ته وایو که نه، چې یو ځای کې ما ته یو ځای کې موږ داسې ملګري راغونډو، نو هغې کې لکه ښه مطلب زموږ د میډیا کسانو ښه تکړه خلک نو هغې ویلي چې یاره ته لږ تا خبرونه وکړه، د خبرونو سټایل کې ته لږ راشه، نو ما ورته ما کوشش وکړو خو ما خبرونه نشو سټارټ کولی، نو ما ورته بیا ویل چې یاره د خبرونو په وخت کې او چې کله موږ سره دغه پیجونه په لاس کې د هغې یو خپل کیفیت په انسان باندې او خپل تاثر وي، خپل تاثر دغه تاثر او دغه نه سړی وتی نشي. زما خو چې کوم دی نو په زیات عمر چې کوم دی په خبرونو کې تیر شوی دی. یاره زما د ګیلې شکر په نور پروګرامونو کې سیوا کوم کې دې نور پروګرامونو هم تاسو ملو شي یار.
نه مړه دا نو چې داسې کار دی چې زمونږ خو دا مینه ډېره ده چې دا کومه تاسو اوس هم راکړه محمد الله سره ناست دی. محمد الله به ته محمد ملګري ته هم سلام هم کوم د اختر مبارکي هم ورته وایم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. اظهار بھائی زه به د ریډیو ملګرو هغه ټیم معزوله ډېر چمتو ډېرې زمونږ ډېر تکړه ملګري چې تاینامه واخیستله مونږ چې نیمه خیبر پښتونخوا پېژني مونږ به چې وړوکي وو مونږ به هم د پروګرامونه اورېدل او دغه شانتې به ناست وو، خو خاموش لیسنر به نه نو اظهار بھائی زما یو خبره یاده ده که نه چې هغه د تکیه کلم هغه تکیه کلم زما څه دی یا دغه تاسو چې خپل علاقې نوم واخلئ چې مازني او مټه بیره یاد ساتئ. بالکل بالکل اظهار بھائی ډېر ښایسته اختر روان دی که نه. مبارک مو شه، د ټولو ډېر مبارک شه. تاسو دې مبارک شي او الله مو دې سنو اف ام له الله تاسو له نورم ترقي درکړي که نه. امین. واقعي چې ډېر ښایسته نیټورک دی، ښایسته پروګرامونه نن پیش کړه که نه. بالکل بالکل کدي کومې خویندې راوستلې کوم زموږ غرونه راولي نو په هر لحاظ باندې په هر ټاپک باندې او هر یو خیل موږ ته مخې ته ایښی دی. مننه. په دغه نیت موږ دی چې مینوال د موږ څه ورکړو څه ډیلی ورکړو د دې په ژوند کې بدلون او فایده راشي. ډېره زیاته مننه معزوله جان، تھینک یو سو مچ د پروګرام کې د ګډون کولو. او دا چې څنګه د معزوله جان خبرو کا معزوله جان ګوره دا تاسو ته پته ده که نه چې اورېدونکو زما په زه چې کله خبرې کوم نو په دې کې جان جانی او ګل لفظ ډېر زیات دي. لکه چې زه خپل ملګرو ته آواز کوم زه ورته میرا سرجي ګله که نه، یا چې زه چاته آواز کوم ملګرو ته نو جانی او داسې شانی که نه علی شان ته پکې شانی وایم که پروګرام اوري نو اوس به ملته خاندي انشاءالله. نو دا زما د مینې هغه الفاظ دي چې کوم درنه په مونږ کې محبت او مینه پرته د ستاسو لپاره خلوص پروت دی او دا ستاسو په یعنی دا زما په تاسو باندې احسان نه دی، دا ستاسو په ما باندې احسان دی چې ستاسو دپاره زما په زړه کې دغه مینه ده او دا ستاسو په دغه رویه باندې ده، په دغه وجه ده چې تاسو موږ له دومره محبت راکړی دی چې موږ وایو چې یاره دې له خو موږ پیسې نشو ورکولی نو په ښه الفاظو کې خو یادولی شم، ښه نوم ورته ښه آواز خو ورته کولی شم. محمد الله جان بل څوک هم دي په کال باندې خام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. او نوم براته فوري اخلي او زه به هم راته فورا ښه. بلال اورکزی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. په خیر راغی او اختر مو ډېر مبارک شه، د ټول کلي دی اختر تاسو مبارکي. او دا ګوره یو ډېره دا ګوره صرف لفظي خبره نه ده چې مونږ وایو چې اختر مبارک شه نو بس دا خبره لاړه په هوا کې والوته. دا یو ګوره ډېره مخلص او ډېره خالص دعا ده او دا قبلیږي. دا مبارک مطلب دی چې لکه دا ته مبارک شي نو چې کله تا باندې یو ټکی مبارک شي یا بختور شي نو د دې ګوره لکه مطلب دی که نه چې محمد الله جان چې دا خو مونږ انسان له څه نشو ورکولی، هر څه خو الله پاک کوي که نه، په خپل دغه په لاس کې دي که نه. خو چې کله چاته د یو څیز مبارک شي نو هغه څیز هغه ته مبارک شي، هغه پورې نښلي او ورپورې بختور شي او د هغې نه پس هغه قسمت کولو شي د عمر دپاره چې کوم دی هغه بس هم بختوري. نو ښه بلال جان وایه. جزاک الله، ډېره مننه. ډېر څه پیغام به ورکوئ؟ پیغام به دا ورکړو چې چکرو ته خلک ځي نو احتیاط پکار وي. بالکل 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 بلال جان ډېره زیاته مهرباني. محمد الله جان دغه وختي دغه تا خبره وکړه چې یاره مونږ دغه چې کوم دی هلکان روان وو او څوک سردریاب ته تلل او څوک دغه او هغه هم راغلل او دا ورور ډېره مننه کوو چې مونږ له خبره بیا را یاده کړه. نو په دې کې ما څه وړوکي ماشومان وکتل چې دا د سوزکو په چتونو باندې ګډېدل لکه خوشحالي خو ټیک ته که نه ګاډی ودروه او زه وایم چې مړه یو 10 ګنټې خو د سړک په دې غاړه ګډېږه نو د سوزکي په چت ولې ګډېږي؟ یا تا د شیشې نه یو لاس دې په ګاډي کې دننه اخ کړی دی او یو لاس باندې ګډېږي لکه د خوشحالۍ یو انداز دي. او مونږ بیا دا منې چې دغه ټایم کې ما ذهن کې دا رالولو چې که اوس ته د لیډي ریډینګ هسپتال یا د خیبر ټیچینګ هسپتال د چې کومه د ایمرجنسي هغه د هغې سره حسیم دي سره رابطه وکړي نو ټول به پکې هم د موټر سایکل او سوزکو ولئ دغه پکې وي ښه ډېر وي پکې. السلام علیکم. آواز ډېر زیات سلو دی، لږ آواز ورسره تیزوئ. څنګه یې تاسو؟
اختر مو ډیر مبارک شه. کوم ځای نه؟ تاسو مبارک شه. تاسو شپ قدر نه خبره کوم ابو زیاد. ابو زیاد صاحب ټول شب قدر دی. اختر مبارکي. شب قدر خو په موږ باندې بلای سانونه دي. زه په وړوکوالي کې موږ سره یو بل ډیر قدرمن ملګری دی شب قدر دی. نو شب قدر په موږ باندې یاسم ګران دی د سرجان د طرف نه. خو تاسو د سونو اسم په موږ باندې ډیر ګران دی. جزاک الله. ایدی صاحب وسره مفتی صاحب ابو سر زماره بشوي. تاسو په خبرو کې زه اکثر ډیر خلکو ته دې په زغه باندې مینه اخلم جاني ګل او ګلاب. نو الله تعالی په قرآن کې قول لله الحسنى. کله چې تاسو خبرې کول دې په شایسته او په ډېر خوږو الفاظو کې خبرې کوئ. زه خپله ګیرې چای پیچلې یم او زه اکثر چې کوم دی نو دې سره خبرې کوم. نو اختر مبارکي مې هم درکوله چې مې ټول سره اختر مبارکي یم او دا مې خواهش دی چې خدای پاکه زموږ د پښتنو په سیمه باندې امن راولي. امین ثم امین ثم امین. او ځکه چې زموږ دا ملکي قانون مونږ باندې وا دا زموږ د خپل ګورو ځای دی. دا زموږ خپل کور دی. دا زموږ د مور د حیثیت. دا پښتو کې یو متل دی وی چې سر وي نو ټوپه ډېرې. بالکل هم داسې ده. بالکل چې سر وي نو ټوپه ټول موږ د ټوپو چې سبب کې نه د دې د پردي ملکونو د مجبورونو وساتي. بیا له خبره ده چې زموږ ځوانان ابو زیاد صاحب زموږ ځوانان دي بهر ملکونو کې خپل د قابلیت لوها چې کوم دی هغه منواوي خپل صلاحیت منواوي او د هغې په برخه باندې هغوی ته ښه که تاسو سره یو ټایم یو دوه منټې زه دي په برټش امبیسي کوم ریاض کې یو انګریز راغی زموږ فورمن هغه ماته وایي چې I'm going to England. Ma say, why you are going? I'm going only for all my work. کنه چې نو زه حیران شوم چې ګوره دې د یو خپل اوږد پول کولو دپاره د دې ځای نه انګلند ته ځي. بالکل نو هغوی د خپل ملک سره دا نه مل او موږ خپل ملک خپل چې کوم دی د اوږد لپاره ته نیولی دی. بالکل خپل سیمه په خپل پښتانه لګیا دي خپل پښتانه ډېرې وړې کړې. او دا چې سمه کوتره ویستې دا نن په ثوابې کې دا ما په خبرونو کې مو وایي چې په ثوابې کې د اختر د مونځ نه فوراً پسته چې کوم دی نو څه شوي دي چې کوم دی ډزې شوي دي. دوه کسان پکې چې کوم دی محمد علام دوه کسان خو پکې حق رسېدلي دي. دوه جوبل شوي هم دي. ښځه ابو زیاد صاحب ستاسو د ټایم راکولو ډېره زیاته مننه او زموږ په خپل زړه غواړي چې تاسو سره ښه ډېرې زیاتې خبرې وکړو خو ظاهره ده چې نور ملګري به هم ټلیفونونه کوي نو لږې خبرې به ټول کوو که نه. خو هسې هر صاحب خبره مې دا کوله چې لکه مثال داسې د ترخهګردۍ هغه پیښې بندې شي بیا مونږ پښتانه په خپله کې سره یو بل ته ونښلو په چرګانو باندې. دې روژه کې به تا کتلی وې یو ځل په چارسده کې په کټ باندې څه داسې معامله راغلې وه د روژه ماتې نه څه هغه مخکې. حالانکې د دې روژې د روژه تېره شوه دا د ټولو چې زمونږ څوک اوري زمونږ اواز غیله لکه د دې خپل ریډیو په ذریعه سره دا یو پیغام ورکوو چې دا روژه تېره شوه د دې مقصد څه و. دا مونږ ټول کال لپاره ټرین شولو. بالکل هم داسې ده چې د غریب سره به څنګه رویه کوو. که څوک مونږ له یو غټه تیزه خبره وکړي د هغې سره به څنګه رویه کوو. نو مونږ خو داسې ټرین شولو چې مونږ خو پکې جګړې وکړلې. توبه خدای بچ کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. څوک کوم ځای نه؟ خدای مو اسلام غني او رګزی د پېښور خزانه میل نه. ډېره ښه ده. د خزانې خلکو ستړي مه شئ. ټولو ته د اختر مبارک وي. ډېره مننه. خوشحال آباد اوسئ. الله مو خوشحال ساته او زما د طرفې نه ستاسو ته مبارک شي. جزاک الله. ډېره مننه. څه به وایي اسلام غني صاحب محمد الله هم ناست دی را سره وګور د ټوکو ټکارو پروګرام دی ډېر به سیریس کوئ نه موږ له ډېرې سیریس خبرې نه راځي هغه بټن هم آف کړې ده. دا خو افریدای ماما ده که نه. او خزانې نن زه په خزانه باندې راتېر شوم. د خزانې شوګر میل ډېر هغه و
مشهور تا ته پته شته د دویم کال دی چې بند شولو افسوس دی مونږ سره چې کوم دغه هغه زرعي ځمکې وي یو خو د هغې کمې راغللو کورونه م ډېر کړل پالیسي نشته دی چې پالیسۍ لاندې کورونه جوړ کړو نو هغه نو خزانه ډېر یو هریانه یو ښکلې دا ټولې ښکلې علاقې دي او ډېر شنې علاقې دي زما په دې ډېرې خوښې دي ډېرې ښایسته ودانې علاقې دي سیندونه دي پکې هغه شاته علاقو ته مزه خو په خپله اورکزی یم که نه موږ خو داسې شنې علاقې د افریدي ماما ته خو پاته وي که نه بس هغه خو ټول تیرا او تیرا ده که نه ټول تیرا وږمه دی بالکل تیرا بالکل 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 ستاسو پروګرام اورو ماشاءالله ډېر خوندور پروګرام دی په ګپ شپ کې داسې ښکلي ښکلي خبرې کوي چې خلکو ته یو میسیج وي پکې مونږ خو وایو چې بس لږ داسې لږې د چټ چاټ خبرې وکړو بله دا چې لکه په خبرو کې به خامخا مونږ ظاهره دی چې ادبي خلک یو نو څه ډېر زیات اوټ پټانګ خبره به هم نه کوو خو لکه د ګپ خبره به هم کوو څه ناسبه درته په ګوته کوو ظاهره ده چې دا زمونږ په دې منصب باندې ناست یو نو خامخا به ګپ شپ کې چې یو خبره وشي که نه او داسې خبره چې هغې کې څه میسیج پروت وي که نه نو هغه ډېر خوندور هم وي ولې چې ځینې شاعران چې کله د مزاحیه شاعران وي که نه هغې کې چې کله پوهه کس وي که نه هغه چې کله شعر وایي که نه یا مثلا هایکو وایي یا شعر وایي یا بس داسې بل څه نظم وایي که نه په ټوکه ټکاله کې داسې یو میسیج ورکړي که نه چې خلک ورته ګوته په خوله شي چې یاره دا څنګه میسیج یې راکړو دا څنګه موږ ته دا خبره وکړله که نه نو زه وایم چې تاسو پروګرام ماشاءالله د ټوکو ټکالو دی خو بعضې خبرې پکې داسې وشي که نه چې خلکو ته یو قسم ته یو احساس ورشي چې یاره داسې لکه کاش داسې وایي که نه اوس زه به تاسو ته دا وایم که نه چې مونږ پښتانه ماشاءالله ښه تکړه قوم دی که نه دومره تکړه دي که نه خو بس بدقسمتي زه وایم دوی ته بد نظر ور په دغه شوی دی او دوی ته دا چا ویلي دي چې لکه ته به ټوپک راخلي او بل کس په بل پښتون یا یو ورور به وجني بس دا بهادري ده زه خو په دې نه یم پوه چې دوی ته دا چا دا وایم که نه چې اخر دا زه دا د دې تاریخ لټومه چې آیا دا د کوم وخت نه دا کیسه روانه دی اوس دا د کوم وخت نه دا روانه چې مونږ دا کلچر دی چې بس ټوپک راواله او خپل ورور وژنه او خپل نه نه زمونږ دا کلچر ټوپک باندې په ډز کولو دا زمونږ د سر نه کلچر وونه او نه دا دی باندې چې کوم دی زمونږ دلته کې روخان صاحب دی او دا ډېر پوهه خلک دي ښه دا ډېر ستر خلک دي دوی ته د پښتو تاریخ د پښتو د مړانې تاریخونه د پښتو د مشرانو مونږ ته دونه پته نشته مونږ دوی سره کینو پاسو خو د دوی نه زده کړه کړې ده او لکه دا لږ ډېر کم سبق چې مونږ ویلی دی که نه په دې کې چېرته هم مونږ دا چیز نه دغه کړی چېرې ټوپک د دوی کلچر دی او ټوپک چې کوم دی نو ډز چې کوم دی اسلام غني به خبرې به کوو ستا ډېره زیاته مهرباني او داسې نور ملګري به هم ټلیفون نه کوي خو لکه محمد الله جانه ټوپک د څه خبرې زما کلچر شو ولې زه په دې باندې تاسو ډېره ښکلې خبره وکړله دا هېڅ دا زمونږ کلچرونه نه دي زمونږ کلچر چې کوم دی د پښتون دا سپین کلر ډېر استعمالوي دې پورې ما اورېدلي وو وایي دا کلر دا سپین دا ثوابې کې زنانه چې هغې مغه سپین زمونږ د علاقې که تا کتلي زمونږ خلیل چې مونږ کوم علاقه کې هر صاحب زه ورته پاتې کېږو هلته هم سپین پښتون سپینه کپړه دا د امن نښه ده پښتون چې کوم دی بالکل د امن نښه ده پښتون چې کوم دی لکه څنګه چې اسلام د امن هغه دی چې اسلام دغه شان پښتونولي دا هم امن دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دواړو ملګرو ته سلام کوم نوشیروان عمرزی نوشیروان د عمرزو نه ماشاءالله ماشاءالله د عمرزو خلکو ستړي مه شئ ټولې 413 ته په 12 ځله تاسو خبرونه خو موږ ډېر پابندۍ سره ورو اظهار صاحب جزاک الله جی ډېره زیاته مننه بس دا ستاسو پیرزونه ده او ماته د خدای حوصله راکړي چې ستاسو مخې ته کښېنم او ستاسو د داسې خبره وښیم یا ووایم چې الله هم خوشحاله که تاسو پوهې خلک یې که ایج هم کم دی خو ماشاءالله لکه مطلب دا دی تجربه هم خو زیاته ده ځکه چې قابلان خلک سره ناست ولاړه کړي د مخې نه هم تېر شوي دي او لکه الحمدلله تاسو پوهې خلک یې نو اصل خبره دا ده د ملګري هم پې ښکلې خبرې کوي تاسو هم لکه ښکلې پې خبرې سره کوئ وی زه رضا د پښتون عقل ته حیران یم زه رضا د پښتون عقل ته حیران یم د دوزخ په لار روان دی او جنت غواړي دقه بالکل او زه به ورته هغه د اباسین یوسفزی هغه ووایم یو ځای ورته ووایم اباسین یوسفزی صاحب وایي چې زما قوم که په قومونو کې غمی دی
زما قوم که په قومونو کې غمې دی خو د عقل پکې لږ شانتې کمې دی. بالکل بالکل. او ما که خبره ده که نه باسین صاحب وایي چې یاره هغه دا خو نه لکه ذهن نه وته خو لکه مطلب دا چې ستاسو لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي هغه بالکل د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بالکل همدغسې ده. مونږ سرجي تاسو وګورئ لکه سوشل میډیا باندې لکه مطلب دا دی دا ځای مونږ ته لاندې ترنه و که نه جي چې په دې کې هغه په یو کټ باندې 15 مړي وشو څه پکې زخمیان او الحمدلله چې بیا هم لکه منونکي داسې دي چې هغې کې لکه مطلب دا ډېر عالمانو ډېر لکه مفتیانو پکې منډې تړي وې هغه روغه پکوه. شکر دی شکر دی. څومره لکه مطلب د خوشحالۍ خبره تره ده که نه د دې نه مخکې په میډیا دغه راغلي یو ماشوم بل ماشوم د 10 کالو که 8 کالو په چاقو راشه نه هغه لکه هم لکه مطلب دا دی چې یاره مړ شو هغه شو هغه هم عقلمن خلک واروغه وکړه. یاره والله چې نوشیروان صاحب زه خو لکه په دې باندې دغه یم که نه تاسو سره به خبرې کوو ډېره مهرباني خو ټلیفون به فلحال کټ کوم دا یو خبره به زه تاسو سره په دغه نیغو چپو باندې کوم چې بهر هیوادونه لکه اوس خو د سوشل میډیا دور دی محمد الله جانه بالکل او لکه ټولو خلکو سره موبایلونه دي او مطلب هغوی ته د بهرني خلک چې کم دي ښکاري نو هغوی له برډز یعنی پرندي مارغان چې کوم دي هغه لاړ شي چېرته د خوړ غاړه کې ودرېږي یا چېرته د نهر سیند غاړه کې ودرېږي او لاس داسې ونیسي په لاس کې د خوراک دانې کېږي او مارغان راکوزېږي او د لاس نیتې نه خوري هغوی ورسره تصویران وباسي دغه رنګ هغوی له پیشوګان راځي هغه ورسره کینی خوراک ورسره کوي خا دغه رنګ چې کوم دی سپي ورته راځي دغه رنګ چې کوم دی نور ځناور وله راځي خو مونږ چې ځناور وویني دومره تیزه منډه ووهي چې یې دیوال سره سر ولګي او یې مخکې ګاډی ووهي ختم هم کړل که نه ځناور هم ختم ما خو دې خبرې سره وخندل خندل ورسره نو پکار خو لکه دا دې پورې وایم چې مونږ شروع کې ویلو چې ټوکې ټکارې به ورسره کوو نو لکه زه دا وایم چې لکه دی به څومره خوند کولو چې لکه دا زما ګوره لیټرلی محمد الله جان دا زما ارمان دی که نه چې زه ګرځم او مارغان زما د یرې نه وانلوځي او ما په خپله داسې کړیم دي زه تقریبا پکې کامیاب شوی یم خو که دا سړی روزانه نه تقریبا چې 4 میاشتې 15 میاشتې خواري غواړي چې ته روزانه اعتماد جوړول دي او داسې اعتماد صرف د مارغانو سره نه باید چې مونږ یې خلکو ته ورکو چې مونږ چاته سم نه وایو مونږ هم پرمن یو او هغه هم شو پکې بیا پکې داسې هغه ته لاړلو مړ هلته اختر دی یو خبره وکړله اظهار صاحب هغه تا ته یې چې وویل چې ته داسې درنې خبرونو کې مونږ چې کله خبرونه کوو نو مونږ ورته لږه دا خوله داسې لږ هغه کوو لږ ځان ورته دغه کوو او چې بیا دا خبرې دا خو بیا ډارې کېږي دې ته خو داسې ساغني اول نو بس وره معذالله جان ښه داسې ده چې زموږ د نوشیروان به یې دغه خبره وکړه که نه چې هغه روغه شوې ده نو شکر دی موږ خو په روغه خوشحالي کو خدای دې اړو پکې جنګ جګړه رانه ولي که نه خو یو ساینټسټ دی که نه نو هغه ساینسدان دی که نه نو هغه دا مطلب داسې ډېره زیاته غټې او نوې خبره نه ده خو د هغه د خولې خبره ده ډېره مضبوطه خبره ده نو زه کوم خول دا یو ټلیفون اخلم چې دا ملګری خفه نه شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان خټک فرام کرک. عثمان خټک جی خیر برابر دي تاسو ستړي مشي مبارکي درکوم ټولو خټکانو ته دې اختر ډېر مبارک وي. وای که مې سر بیا بیا ماتیږي هم وردرومم که مې سر بیا بیا ماتیږي هم وردرومم او خټک داسې لیونی د خپل صنم یم. واه مننه. بس زه د سوشل در سره شریکوم زمونږ د پښتنو زه پښتون یم خو به ډېر افسوس راځي نن سبا زمونږ د بعضې پښتانه کم عملونه کوي نو ډېر دک راته رسي چې هغه یو پښتون ژوندی لور ښخه کړی وه نو بس زه یو شاعر یم نو بس هغه شعر په جواب باندې به خپل اظهار خامخا کوم. خامخا وکړئ خو بس خدای دې بیا داسې پېښې راولي نه او بس د خوشحالۍ مو کم د خو بهر تاسو وایي چې دلته کې خو شر د فسادونه غیبتونه دي دلته کې خو شر د فسادونه غیبتونه دي دلته پښتونخوا کې امن نشته د جنګونه دي او ورور د سکا ورور پلار د زی سره په جنګ وینم ورور د سکا ورور پلار د زی سره په جنګ وینم دلته مینه نشته ګوره دلته ټول غمونه دي او ډېرې مجبورۍ نه په یو کلي کې اوسېږي ټول ډېرې مجبورۍ نه په یو کلي کې اوسېږي ټول کني دلونه یې نه دي د یو بل نه نفرتونه دي
او د چاوي پښتنو کې دینداري د دروغ وای د چاوي پښتنو کې دینداري د دروغ وای کفارو نه بدتر مسکرات العملونه دي او ځان ته چې پښتون وایم په دې باندې شرمېږم ځان ته چې پښتون وایم په دې باندې شرمېږم داسې پښتنې په جوړ کړي ټیک ټاکونه دي او نن سبا ورځ تاسو وګورئ د ټیک ټاکونه نو مخکې وایي چې د هر سړی چې ټینشن کې د وجه خو معلومه ده د هر سړی چې ټینشن کې د وجه خو معلومه ده وجه ګوره دا د خراب کړي منیتونه دي او دا خو د نبی آخر زمان دعا قبوله ده دا خو د نبی آخر زمان دعا قبوله ده اسمان نه چې بند شوي نن په مونږ عذابونه دي او چې هر یو سړی خپل ګریوان ته وګورئ او سوچ وکړئ هر یو سړی خپل ګریوان ته وګورئ او سوچ وکړئ او به وایي دا چې حقیقي د ټول شیونه دي او زه اوس منخټک کې ورته ورشم داسې ځای نشته زه اوس منخټک کې ورته ورشم داسې ځای نشته جنګ وهلي ټولې پښتونخوا کې خلکو زړونه دي ډېره مننه عثمان جان صاحب ډېره زیاته مننه او ډېر خدای دې خوشحاله ساته او الله پاک دې وکړي چې تاسو بله پیره مونږ ته داسې شاعري واوروئ چې پښتنو چې کوم دی نو په پښتنو پکې فخر وي ظاهره ده زموږ خپل قام دی نو خپل نسل دی موږ هم پرې خفه کېږو او ټول پرې والله چې خفه وي چې په خپل هم پرې خفه وي لکه دا به څومره خوند کوي که نه چې په دنیا کې څوک د پښتون نوم اخلي او لکه داسې ډېرو ځایونو کې اخلي هم که نه چې د پښتون نوم پکې راشي نو هغوی وایي چې دا د لویلټي یعنی د وفادارۍ یو نښه ده کنه چې به د پښتون نوم سره ولګي د بس وي دا وفادار دی کنه یا پښتون ته څوک ځان حواله کړي بس وي محفوظ شوم کنه او داسې دم خو بس د لاس وي پنځه واړه ګوتې یو شان وي نو داسې نه ده چې بس بیخي مونږ وایو پښتون ماشاءالله اوس ډېر پوه شوی هم دی الله دې وکړي چې تعلیم یافته شي ټول که نه ښه مزیدار او انشاءالله پرمختګ به کوي او همدغسې پرمختګ د دې واحد لار تعلیم دی تعلیم بس واحد لار ده ګوره بس په تعلیم باندې به بچ کېږو په دې باندې به زه به درته دا ووایم که نه زه افریده یم زه په تیرا میدان کې وې او زما مشرانو سختۍ نه وې تېرې کړې یا دلته چې دا کوم مومندان دي تاسو یې وینئ یا دا چې اوس یو ورور ټلیفون کړی و د خزانې نه اورکزی و دا ټول راغلي دي دلته سختۍ تېرې کړي او تعلیمونه یې حاصل کړي دي نو ټول هم په ښو چوکو په ښو هم د دې ریاست خدمت کوي او هم دې ریاست کې دي خو د دې لپاره قرباني ده او قرباني او په خپلو بچو باندې تعلیم کول دي نو بیا به چې کوم دی انشاءالله لکه څنګه دا اختر دی او موږ سره خوشحالۍ پکې دي غمونه پکې نشته داسې به خوشحاله وي محمد الله جان مړه موږ به خپلې خبرې نه کوو پرې چې دي څه وایي ښه هغه ټلیفون کټ شو ورور موږ واغستو که نه خو بس کټ شو زموږ پکې غلطي نشته دا یې واخله بل السلام علیکم وعلیکم السلام ورور څنګه دی خیر دی فضل منان کاکا ستړی مشي کاکا ډېره مننه څنګه دی اختر دې ډېر ډېر مبارک شه په دواړه لاسه سلامونه قبول کړي تاسو د ټول ټیم اختر مبارک شه او د ټولو پښتونخوا دې مبارک شي جزاک الله جی جزاک الله کاکا څنګه کلی کې اختر ښه تېرېږي ماشاءالله شکر دی دې ځل خروجو نه مطمئن وئ ستاسو خبرې مې اورېدلې دي هم دې ځل خروجو نه ښه مطمئن وئ الحمدلله لکه زه خبرې مې ستاسو اورېدلې دي ما خبرې ته اورېدلې دي او که نه مونږ به زه به دلته کې ناست وم تاسو به باسین صاحب سره خبرې کولې نو مونږ به واورېدې او زمونږ خو په داسې مشرانو کې حساب یې لکه چې په کور کې خپل مشر کاکاجي ناست او دغه خبرې څنګه د کاڼي کرښئ ډېره مننه یار والله چې دا خو کمال دی ستا ښه تجربه ده زما خبرې تا اواز دې زما نوټ کړی دی زه ستاسو خاموش لیسنر یم که نه صحیح ته پروډوسر یې که نه په هغه پروګرامونو کې او بالکل ستاسو خادم یم او بس دوی راته پروډوسر وایي زه دې تابعدار یم او زمونږ د سر ګل یم ډېره مننه داسې خبره نشته دغه ورور ډېرې ګیلې د پښتنو نه وکړي بس مونږ خو د گپ شپ خبرې کولې خو بیا پکې خبرې داسې را شروع شي چې مونږ یاره د مونږ په دې خلکو باندې ولې څه چللی که نه نو پښتانه خو پښتانه دي
داسې چل دی داسې یو بل کو ترکۍ ته به وایي چې نه ښه ډېر دي بس چې درندو کې زمری درندو کې زمری مرغو کې باز دی ماشاءالله پښتانه د انسانانو بچیان دي همداسې ده خو بس خو خراب پرچا کې شته نو بالکل داسې خو نه ده چې مطلب دا ټول خلک دي فرښتې نه بس خو خراب شته او داسې ده چې پښتنو کې دغه خلک هم شته راغلي چې کم یاد کړو موږ به سره خیر دی په دې کې اتفاق وکړو چې ګډوډ شته خو خراب په هره محکمه او هر ډیپارټمنټ کې شته دا خبره خو ده که په پولیس کې وګوري که په هره محکمه کې که په عدالت کې وګوري داسې خلک پکې شته چې اړوبرې تېښه شي چې ورشي دفتر ته داسې خلک شته چې سړی وایي چې دې مرای نه مې ونیوی که نه زه صرف د لالا نه پوښتنه کوم لالا مونږ لکه د ګپ شپ پروګرام هم دی دا د اختر د حوالې سره خصوصي ټرانسمیشن دی لکه دا چې د هغه خبره شي د خرابو نو اول پکې خلک پولیس یادوي دا ولې پولیس خو د پولیسو خو ډېر غټ خدمات هم دي که نه خو بله سخته ډیوټي هم ده ډېر غټ خدمات دي ډېر غټ خدمت دي خو داسې چل دی چې داسې خلک هم پکې شته دی که نه چې ستا د سړک د پاسه په خپله جرمانه کې د 0 په ځای 500 واخلي او نو دا دې بدنام کړي دغه ډله بدناموي صحیح یو شی خو سر ته رسول غواړي که د پولیس دا کار دی چې په کار دی چې مجرم دې ته ورسوي که نه صحیح خبره سلیمان کاکا ډېره زیاته مهرباني مونږ به بهرنیز نه بهر ته موځو روان یو راته لاره کې راته مزل پاتې دی ډېره زیاته مهرباني خدای مو خوشحاله ساته ډېره زیاته مهرباني سلیمان کاکا ډېر زیات معذرت سره ما ټلیفون کټ کولی موږ سره د فیسبوک وخت ختمیږي خو یو شیبه ګړی به په ریډیو باندې انشاءالله ګپ شپ به جاري وي نو ضروري خو نه ده چې خامخا به په فیسبوک باندې خبرې کېږي محمد الله جانه اخري پیغام ورکوه چې فزوتي بس وای دا ته چې زه اخر به لاړ شي دا ته چې زه اخر به لاړ شي او ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زه نو سلامونه انشاءالله مونږ تاسو سره یو او چې مونږ ژوندي یو انشاءالله تاسو ته به د سونه اف ام لاړه خبرونه او ښه معلومات انشاءالله ملاویږي زه به خپل پیغام بیا در کوم السلام علیکم